بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو محترمو کتونکو، چونکې د اختر هغه مبارکه ورځ را روانه ده او د اختر مونځ چې کوم دی دا یو واجب مونځ دی، نو پکار ده چې مونږ تاسو د اختر د مونځ چې کوم احکامات دي هغه دې مونږ ټول وپېژنو. د اختر د مونځ طریقه ده یو، خو د اختر د شپې چې کوم ده نو هغه فضیلت دا دی، وایي کوم انسان چې د اخترونو شپې چې کوم ده نو دا په عبادت کې تېرې کړي نو الله تعالی به دغه انسان د محشر د ورځې د تندې نه به الله تعالی محفوظه ساتي. او بله خبره دا ده چونکې د اختر ورځ چې کوم دی د لوی اختر ورځ دا سنت ابراهیمي پکې ادا کیږي او ډېر مبارک اوقات نو په دغه ایامو کې خصوصا چې کوم دی نو هغه الله تعالی طرف ته راجع کېدل پکار دی. او بیا دغه ټیم کې د دعاګانو د قبولیت هغه وخت دی چې دعاګانې هغه ډېر په خشوع په خضوع سره انسان وغواړي. نو لومبۍ خبره خو دا ده چې د اختر نیت او د اختر هغه د مونځ طریقه دا چونکې په کال کې دوه اخترې راځي، یو ته وړوکي اختر ویل کېږي چې د رمضان نه پسې، بل ته لوی اختر ویل کېږي چې دا د ذوالحجې د 10 تاریخ باندې چې کوم ده نو هغه لوی اختر وي، عید الاضحی ورته وایي، په هغې کې سنت ابراهیمي ادا کېږي. نو لومبی نیت چې کوم ده نو هغه دا ده چې نیت کوم 2 رکاته واجب د دې لوی اختر سره د واړه تکبیرونو مونځ ادا کوم خاص الله لره په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لور کو الله اکبر. دا نیت دی یا چې کوم دی نیت مې وکړو د زړه د خلاصه 2 رکاته واجب د دې لوی اختر سره د واړه تکبیرونو مونځ ګزارم ادا کوم خاص خدای لره په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لور کړو الله اکبر. یا که چاله دا نه ورځي نو بیا هغه د امام په اقتدا کې ولاړ دی، نو بس د امام په نیت دی دا هم ټیک ده. اوس دغه خو نیت وشو، د دې نه پس چې کوم دی چې کله امام ودرېږي نو امام د نیت نه پس چې کله ثنا ووایي نو چې کله ثنا ووایي نو د قرات ته شروع کېدو نه مخکې به امام چې کوم ده هغه 3 تکبیرات وایي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، او 3 واړه تکبیراتو کې لاس ښکته ساتل چې کوم ده هغه دا مسنون دی. د دې نه وروسته به امام قرات شروع کړي، بیا به چې کوم دی بیا هغې نه پس په صورت ووایي، دغه رکات په پوره شي. د دې نه پس 2م رکات ته چې امام پاسي صورت فاتحه ووایي، بیا د هغې نه پس صورت ووایي، د رکوع د تلو نه مخکې به امام بیا 3 تکبیرات کوي. او دغه 3 تکبیراتو کې چې مونږ ستاسو لاسونه چې کوم ده هغه د ښکته په 4م تکبیر باندې به امام دا به رکوع لځي. چې کله دغه رکات وشي نو د دې نه وروستو بیا قاعده ده او بیا د هغې نه وروستو به امام سلام وجار باسي، د هغې نه وروستو بیا خطبه ده. خطبه اورېدل چې کوم ده هغه واجب دي چې مونږ تاسو ډېر په خشوع په خضوع سره په استحضار سره خطبه واورو او د هغې نه وروستو بیا چې کوم ده هغه دعا ده. دغه ټیم کې دعاګانې الله تعالی قبلوي، ځکه حدیث کې راځي، یو کتاب لیکلی دی وایي چې حضور علیه صلات وسلام به ځان سره هغه زنانه او ماشومان چې هغوی باندې به مونځ نه و خو حضور به ځان سره راوستل عیدګاه ته، ځکه دغه د دعاګانو د قبولیت وخت دی چې د مسلمانانو د دعا باندې دی امین ووایي او الله تعالی د مسلمانانو دعاګانو سره د دی هم دعاګانې قبولې کړي. نو خپل ځان دپاره د امت مسلمه دپاره د امت مسلمه د خیر دپاره دعاګانې غوښتل دغه د بهترین وخت دی. الله تعالی دغه ټیم کې دعاګانې قبلوي. الله تعالی دې وکړي چې د اختر د مونځ د اختر د ورځې چې کوم برکات دي، د اختر د ورځې چې کوم هغه احکامات دي چې مونږ تاسو د هغې برپور خیال وساتو. الله تعالی دې مونږ ټولو ته په دین باندې د صحیح تلو او د دین د سمج توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.